تاریخ گواه دی چې په کم کلی کې په کم ځای کې په صوبه کې په ملک کې چې په ناحقه باندې او په ظلم باندې عالم شهید شي په هغه ځای کې امن په هغه ځای کې سکون دا الله بالکل ختم کی د یخ نه الله رب العزت سکون امن دا ختم کی تاریخ گواه دی تاسو وګورئ کله چې سمیع الحق صاحب دا شهید شو دغه رنګې کله چې شیخ حسن جان صاحب رحمه الله شهید شو ډاکټر عادل خان صاحب شهید شو دغه رنګې مفتی منیر شاکر صاحب دغه رنګې مولانا خانزیب صاحب او اوس مولانا ادریس صاحب رحمه الله شهید شو په داسې علما چې هغه د سرخیل عالم دی داسې عالم چې د طلباو لپاره د کعبې حیثیت لري د علماو لپاره د مطاف حیثیت لري داسې یو عالم چې الله له دومره مقبولیت ورکلی و چې په تاریخ کې د امام مالک رحمه الله نه وروسته چې زیات طالبان دا چاته ناست نو هغه مولانا ادریس صاحب و دومره لوی عالم چې په یوه مدرسه کې به ورته 1200 په بله کې به ورته 1700 1800 طلبا درس ته ناست وو داسې عالم دا د یو پښتون او د یو ناصر د وجې نه هغه شهید شو اوس دا څوک شهید کوي ولې شهید کوي ګوره هر یو عمري خو دا پته موږ ته نه لګېږي دا څوک وجني خانزیب صاحب مولانا خانزیب صاحب شهید شو پته قاتل نه لګي مولانا مفتی منیر شاکر شهید شو هغه پته نه لګي شیخ سمیع الحق صاحب شهید شو پته ونه لګېده دغه رنګې حمید الحق صاحب شهید شو پته ونه لګېده سردار علي صاحب شهید شو پته ونه لګېده څوک یې وجني پښتون مري پته نه لګي چې څو پورې یو شوي نه قسم دی روزانه به چې دغه رنګې سرخیل او دغه رنګې د سر کس وجني بیا به پښتون یو بل ته ګوته نیسي دا تا وجلې دا تا وجلې قاتل پته به موږ ته نه لګي